حضرت ابو زکریا یحیی بن معاذ رازی رحمت الله تعالی علیه یو ډیر عجیبه خبره کړې ده، ډیره ناشنا خبره ده. هغه یو فرق بیان کړی دی، و یو موت دی او یو وفات دی. مونږه پکې فرق نه کوو. مونږ دا پلانې سړی وفات شو او پلانې کس دا مړ شو، موت واقع شو. حضرت ابو زکریا یحیی بن معاذ رازی واعظ رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې فوت کېدل د مړه کېدو نه ډېر سخت دي. فوت کېدل د مړه کېدو نه دا ډېر سخت دي. په موت کې دومره تکلیف نه ملاویږي څومره چې په فوت کېدو کې ملاویږي. نو اوریدونکي ته زړه کې دماغو کې تردد پیدا کیږي چې موت او فوت خو یو شی دی. نو یحیی بن معاذ رحمت الله تعالی علیه چې فرمایي چې دا فوت کېدل د مړه کېدو نه ډېر سخت دی. د دې څه مطلب دی؟ هغه وایي موت ښه څیز دی. موت مړه کېدل دا بهتر دی، خو فوت کېدل دا ډېر زیات نقصان دی. وی ولې؟ وی ځکه فوت کېدل دې ته وایي چې هغه د حق نه منقطع شي، د الله سره تعلق ختم شي، دا سړی فوت شو. وفات څه ته وایي؟ د یحیی بن معاذ رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې وفات دې ته وایي چې د دې کس د تعلق انقطاع د الله نه راشي، الله نه دا سړی منقطع شو، د الله سره ربط ختم شو، د خدای سره تعلق ختم شو، نو دا سړی دا وفات. او څوک چې مړ شي په مرګ سره تعلق چې ختمیږي د الله نه ختمیږي، د مخلوق نه ختمیږي. د الله نه تعلق نه ختمیږي، د مخلوق نه تعلق ختمیږي. نو یحیی ابن معاذ په موت او وفات کې دا فرق کوي.